د ټیک ټاک او د یوټیوب په ذریعه پیسې ګټل غواړي نو ظالمه د مولا په بیزت پیسې ګټي. عالم په خلکو کې سپک او د عالم بیزتیو کې ولې چې عالم د بیزته کو رښتیا وایي چې ما څوک بیزته کی او په ما کې څوک عیبونه راوباسي تاسو بیا د ما خبره نه اورئ چې دا څه بیکاره مولا دی. نو نقصان چاته ورسېده؟ زه په پیسې نه علم، نقصان دین ته ورسېد چې یو عالم ته د خلکو په نظر کې سپک کې او یو عالم د خلکو په نظر کې وغورځي نو خلک به دغه مولا خبره نه اوري. نو نقصان چاته شو؟ مولا خو تا نه د دنیا خبره نه کوي، دین خبره کوي، نقصان د دین ته ورسېد. د دین ستنې غورځي ګیره به یې خریلي اجړا غوندې شکل به اجړا او هم لګی په ډبل میکونو او په مولایانو پسې به لګی. هلکه ځان خو لاول ټیک کا ګیره خو واجب دا خو پرېږده. تا نه زه تپوس کوم سهار دې مونځ کړی دی او که دې نه دی کړی؟ والله که دې کړي. په کلبونو کې به جینکو سره لوبې کوې او بعضې سړي به پټکې په سر کړي 15 ګزه به د شیخ الاسلام ګیره هم پرېښي اب هم لګی. مولا دا وایي مولا دا وایي خوارشي سود پسې ولګه، دنیا په سود پرته ده. کلام قطعي دي. خوارشي خلق جنکې لکان بربند شو په کلبونو کې دا ذکر که چې خلق جنکې بچکا لکان بچکا کشرکول بچکا ظالمه ورشه په یونیورسټو په کالجونو کې د الکانو د جنکو هغه بد حال شروع دي چې زه راته ویلی نشم. په هسټلو کې ظالمه دار وباسه خلکو ته. خلک پوه که چې د خلکو الکانو جنکې بچ شي. راشه وګوره خلک په دوکانونو کې او په تجارتونو کې 2 نمبر څیزونه خرڅوي. ورشه سوچه پی مال پیدا کا، سوچه مساله مال پیدا کا، سوچه چه وی به خو ډېره کمه. دا خلکو ته راوباسه. دا چې کوم پوره حرام دي ښځو سره ظلمونه کېږي بې ځایه طلاقونو کې دا خبرې په ټیک ټاک راوباسه. د ښځو حقوق د ماشومانو حقوق ورشه مور او پلار نه هلکانو سپي جوړ کړي دي. دا خبرې وکړه په ټیک ټاک. نو چې کم په معاشره کې ګندګي دي او په معاشره کې کم ډنډونه دي او کم خراب څیزونه دي او د هغې روکتام پکار دی دا خبرې څوک نه کوي. ولې په هغې دته شهرت نه میلاویږي، په هغې ورته په ټیک ټاک پیسې نه میلاویږي. نو ای ظالمه د قیامت په ورځ برې دا علما د ګریوان نه نیسي. که تا پټکې ولې نه په سر کړې، که تا 15 شپېته ګزه ګیره ولې نه پرېښې، ته په ټیک ټاک ناست یو زه حق وایم او زه مولا پس ته حق دی. دین شرمې د علماو بېعزتي کې په ټیک ټاک د پیسو د ګټلو دپاره. دا به نه کوئ. موبایل به ښه استعمالوئ، غلط به قطعا موبایل نه استعمالوئ. غلط هم استعمال کو زما په خدای قسم دا موبایل دا ژبه دا سترګې دا غوږونه د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې ګوی به در سره کوي. او دا علما دا بېکسه علما چې دا ټولو لګیا دي د ستا د خلکو دپاره او د مدرسو دپاره دا به د خدای په دربار کې تا د ګریوان نه راکاږي او په دې ځمکه به دې راکاږي او خدای ته به دې پیش کوو چې ما خو الله ستا خبره کوله، ما خو د دین خبره کوله، ده زه شرمولم او ده زه بدنامولم په ما په ټیک ټاک لګېدلی. ښه خلک هم پکې شته په ټیک ټاکونو کې ښې خبرې هم خورئ، ښه کلیپونه هم خورئ او بعضې پکې لا بل چلو کې. ما به یو خبره کړي په نیمه کې به یې ووایي. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، مونځ ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یې. ځکه چې سړی نشئ ګډې وډې وایي نو دا یو ټکي ته راولي چې الله کوئی په قرآن کې چې مونځ ته مه نږدې کېږئ. لا تقربوا الصلاة هغه سکارا پرېږد نشې والا ټکي نیمه کې وواو. دارنګې د یو ملا به نیمه کې خبره ووایي او په ټیک ټاک به یې ور وغورځوي. او ما به سمه خبره کړي څوک به مې یاد کړي نه. هلته به بل ملا پکې ما سره مخامخ ودرئ او د هغه په مخ به چرخی راکاږي او وایي به چې پلانکې د پلانکې اپریشن کوي. هلکه زه ډاکټر یم، زه سرجن یم چې د خلکو اپریشن کوم. زما څه کار، زه د ټولو علماو قدر کوم. زما د ایمان دی چې هر عالم چې په ناظره ښیي په جومات کې په خدای چې دا زما دویم چې ښکل مې کړی چې ماشومانو ته ناظره ښیي. ناظره دا هم لوی مقام لري چې تا ته امامتي درکوي. صرف امام دی دا هم د لوی قدر خاوند دی چې کم تا ته مدرسه چلی د هغه په کور کې ستا خویندو او لوڼو ته قرآن ښودلی کېږي په خدای چې دا هم د عزت خاوند دی. زه د علماو بد نه ویم او نه د علماو پریشنونه کوم او نه علماو پسې خبرې کوم. زما خو د ایمان دی چې کوم عالم د دین خدمت کوي دا زما د سر تاج دی. تاج